تاسو په سوشل میډیا باندې کتلې وي په یو بدر ورځ مخکې چې سیلۍ راغله، طوفان راغی، باران وشو او داسې سیلۍ چې خلک چې کوم دی ځان نشي راټینګولی. دا ولې دا کېږي په دې باندې؟ دا خو د تعظیم او د احترام او د الله رب العالمین خوښ ځایونه دي په مقدس ځمکه باندې، هغه نن محفوظ نه شول. د هغې څه وجه ده چې کوم ځایونه د تعظیم دي هغه هم د عبادت لپاره پاتې نه شو. هغه ځایونه، هغه مکه مکرمه او هغه مدینه منوره او هغه ځایونه چې په هغې باندې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم قدمونه ښودلي دي، هغه ځایونه چې په هغې باندې د حضرت ابوبکر او د حضرت عمر غوندې کې لوی جلیل القدر صحابه کرام ګرځېدلي دي، هغه ځایونه چې په هغې باندې صحابه کرام غوندې هستیانې ګرځېدلي دي، هغه ځایونه چې په هغې باندې تابعین او تبع تابعین او علماء کرام او هغه خلک چې هغه د دنیا بزرګترین انسانان دي په هغې باندې ګرځېدلي دي. نن په هغې باندې د الله رب العالمین د طرف نه سیلاب راځي، په هغې باندې سیلۍ راځي، په هغې باندې طوفانونه راځي. ولې راځي؟ څه وجه ده؟ تاسو په سوشل میډیا باندې کتلې وي په یو دوه درې ورځې مخکې چې سیلۍ راغله، طوفان راغی، باران وشو او داسې سیلۍ چې خلک چې کوم دی ځان نشي راټینګولی. دا ولې دا کېږي په دې باندې؟ دا خو د تعظیم او د احترام او د الله رب العالمین خوښ ځایونه دي په مقدس ځمکه باندې، هغه نن محفوظ نه شول. د هغې څه وجه ده؟ د هغې وجه دا ده زما عزتمندو چې الله رب العالمین ما ته ښایي، ما ته هم ښایي او تا ته هم ښایي چې زما بنده زما دا ځای د ډېر قابل او احترام ځای دی او د تعظیم ځای دی، د عبادت ځای دی، د ذکر اذکار ځای دی. دې ته د عبادت لپاره راشه، دې ته د ګناه لپاره مه راځه. که د ګناه لپاره ته دې ځای ته رالې، زما سره دومره زحمت شته چې زه ستا په بې عزتۍ باندې د خپل کور نه وباسم، زه تا په بې عزتۍ باندې د خپل کور نه بهر کړمه، دا طاقت زما سره شته. زه تا په عذاب باندې د خپل کور نه بهر کړمه، دا طاقت زما سره شته. زه تا په زور باندې د خپل کور نه بهر کړمه، دا طاقت زما سره شته. او الله رب العالمین قادر دی داسې کولی شي. نن هغه ځایونه زما عزتمندو چې په هغې کې به د جلا او د انکسارۍ لپاره لاسونه الله رب العالمین ته اوچتېدل، د فریاد او د جلا لپاره به په هغه ځایونو کې لاسونه الله رب العالمین ته اوچتېدل، په هغه ځایونو کې به تا قرآن مجید لیدلو، په هغه ځایونو کې به تا تسبیح د هر یو انسان په لاس کې لیدلې، په هغه ځایونو کې به تا د لبیک او لبیک او د اللهم لبیک نارې اورېدلې. نن هغه ځایونه کې که ته وګورې نو په حرم شریف کې دننه به تا ته داسې خلک پیدا شي چې هغه به په موبایل کې اخته وي، هغه به په فیسبوک کې اخته وي، هغه به په واتساپ کې اخته وي، هغه به په یوټیوب کې اخته وي، هغه به د دنیا انټرنیټ کې اخته وي. هغه ځایونه کې ما او تا ته الله رب العالمین یاد نشو. په کوم ځایونه کې چې الله رب العالمین ما او تا ته په قرآن مجید کې د بلنې دعوت راکړی دی، زما بنده ما ته راشه، که چېرته طاقت دې وي نو د حج اراده وکړه او زما دې کور ته راشه، ستا ټول ګناهونه به تا ته معاف کړمه او ستا ګناهونه به تا ته په نیکو باندې بدل کړمه. نن هغه ځایونه مونږ د څه لپاره دي؟ نن هغه ځایونه ته مسلمان د څه لپاره روان دی؟ نن هغه ځایونه ته مسلمان د ټیک ټاک جوړولو لپاره روان دی. خبره مې دې پورې کوله چې کوم ځایونه کې به الله رب العالمین ته لاسونه د دې لپاره اوچتېدل چې الله رب العالمین ته ژړا وکړي، دعا وکړي او فریاد او عاجزي او انکساري وکړي. نن په هغه ځایونو کې که لاس اوچتېږي د موبایل لپاره اوچتېږي، نن په هغه ځایونو کې که لاس اوچتېږي د سلفۍ لپاره اوچتېږي، نن که په هغه ځایونو کې لاس اوچتېږي د ویډیو جوړولو لپاره اوچتېږي، نن که په هغه ځایونو کې لاس اوچتېږي د ټیک ټاک جوړولو لپاره اوچتېږي. ما او تا باندې به الله رب العالمین له طرف نه عذاب نه راځي، نور به څه راشي؟ په هغه ځایونو کې ما او تا ته الله رب العالمین یاد نه شو. دغه ځایونه نن د ټیک ټاک لپاره جوړ شو، د ټیک ټاک لپاره دغه ځایونه پاتې شول، دغه ځایونه د ویډیوګانو جوړولو لپاره پاتې شول. ته چې موبایل راخلې او ځان له سیلفي او تصویر ځان له وباسې، ستا شاته نورې زنانه په بیکګراونډ کې ستا سره راځي، هغه زنانه چې هغوی په زندګۍ کې د هغوی مخ چا نه و لیدلی، دا به د یو عالم دین زنانه وي، دا به د یو بزرګ زنانه وي، د دې یو ویښته به هر چا په هر دنیوي زندګۍ کې چا نه وي لیدلی، د دې مخ به هر چا نه وي لیدلی، دا به داسې په مرده کې پاتې شوي. تا د موبایل د وجې نه
هغه ټول دنیا ته وښودله. هغې چې کوم دی د شریعت د مسلې د وجې نه هغه خپل مخ چې کوم دی نشي پټولی. نن تا هغه دنیا ته بې حیا کړله او بې پردې دې کړله. نن زما نوجوان او امت محمدي په کوم طرف باندې روان دی. زه خو حیران په دې خبره باندې یم چې په دې خلکو کې به کله غیرت پیدا کېږي او په دې خلکو کې به کله انسانیت پیدا کېږي او کله به په دې کې جرأت او بهادري پیدا کېږي. نن د مسلماني صرف د نومه پورې ده، نوره مسلماني ختمه ده. نن د انسان او د انسانیت صرف په انسان نوم باندې انسانیت پاتې ده، انسانیت ختم ده. نن د پښتون هغه پښتونواله صرف د نومه پورې منحصره ده، پښتونواله ختم ده. غیرت چې په ما او تا کې کومو هغه غیرت زما او ستا نه وتلی دی. ما او تا صرف د موبایل او د صرف د یوټیوب او صرف د لایف لپاره په ځان باندې هر قسمه نحرې کولو ته تیار یو. افسوس په دې خبره